أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. د دینه په مخکې آیات کې الله تبارک وتعالى د خپل توحید واضح دلایل عقلی دلایل ذکر کړل چې ستاسو د عبادت مستحق صرف الله پاک دی. هغه څوک د عبادت مستحق دی چې چا پیدا کړی، چا ستاسو پرورش کړی دی، د چا په ځمکه چې اوسیږي، د چا د اسمان د لاندې چې ژوند تیروي، څوک چې بارانونه وروي ستاسو دپاره او قسم قسم میوې او غلې او خوراکونه ستاسو دپاره پیدا کوي. نو چې دا هر څه کم ذات کوي هغه د عبادت مستحق دی. دا ټول الله پاک کوي. الله تبارک وتعالی دغه بندگی کوي، بل څوک دا کارونه نشي کولی. نو بل څوک د عبادت مستحق نشته دی. د چا بل چا څوک د الله سره په عبادت کې شریکول هغه جایز نه دی. مسله د توحید هغه خو بالکل واضح شوله، بلکې دا دلایل چې دی نو هغه په قرآن پاک کې په نورو ځایونو کې د قیامت د اثبات دپاره، د مرګ نه وروسته د انسان دوباره ژوندي کېدو دپاره هم دغه دلایل ذکر شوي دي. نو د مرګ نه وروسته دوباره ژوندي کېدلو دلایلو ته هم په دې کې اشاره وشوله چې څنګه الله تبارک وتعالی تاسو پیدا کړي، ستاسو نه مخکې چې کوم انسانان دي دا الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي. نو دغسې الله تبارک وتعالی چې څنګه اول ځل پیدا کړي دغسې دوباره الله تبارک وتعالی د قیامت پر ورځ تاسو دوباره هم پیدا کولی شي. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. بیا دوباره هم الله پاک تاسو پیدا کولی شي. دغسې د ځمکې اسمانونو ذکر دام الله تبارک وتعالی د قیامت او د مرګ نه وروسته دوباره د ژوندي کېدلو دلیل په نور آیاتونو کې ذکر کړی دی چې ګوره د ځمکې اسمانونه څومره مضبوط او لوی ځمکې اسمانونه الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي. نو چې الله پاک دا پیدا کولی شي نو ستاسو چې دی نو هغه دوباره د مرګ نه وروسته بیا نشي پیدا کولی. انتم اشد خلقا ام السماء بناها. او دریم د بارانونه ورول د دینه میوې او غلې پیدا کول دا الله تبارک وتعالی د مرګ نه وروسته دوباره د ژوندي کېدلو دپاره دلیل ذکر کړی دی د قرآن پاک په ډېرو آیاتونو کې چې تاسو چې دی نو دا میوې او غلې وخورئ او بس پاتې څه شوي د هغې نه څه تخم دانې هغه په ځمکه کې وغورځوئ. الله تبارک وتعالی چې باران وورئ او دوباره د هغې نه بیا غلې او میوې او هغه چې دی نو الله پاک پیدا کړي. ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون. څنګه چې الله تبارک وتعالی دا چې دینو دا میوه غلې دوباره او د ځمکې نه چې دینو دا قسم قسم میوه او غلې او سبزیان الله تبارک وتعالی راټوکوي، دغه به تاسو چې دینو الله پاک د مرګ نه وروسته دوباره ژوندي کوي. نو اوس هغه کفارو د هغو په زړه کې یو اشکال پاتې شو چې ښځه ټیک ده، عبادت خو به د الله تبارک وتعالی کوو، د هغه توحید ومنو، د توحید دلایل شو او د مرګ نه وروسته چې دی نو دوباره ژوندي کېدل قیامت په دا به هم منو. لیکن اوس عبادت په څه طریقه باندې کوو؟ د عبادت د قبلېدو دپاره خو هر پیغمبر دا وایي چې هغه د هغه په طریقه باندې ان یکون خالصا و ان یکون صوابا. یو خدا دی چې عبادت خالص د الله تبارک وتعالی دپاره وي، بل څوک د الله پاک په عبادت کې شریک نه وي. او دویم شرط د عبادت د قبلېدو دپاره دی ان یکون صوابا، چې هغه عبادت چې دی هغه د نبی په طریقه باندې وي. هر پیغمبر هغه خپل قوم ته دا وایي چې اتقوا الله واطیعون. د الله تبارک وتعالی توحید ومنئ، د الله تبارک وتعالی سره د شرک کولو نه، د کفر نه، د دې نه ځان بچ کړئ او زما تابعداري زما په طریقه باندې د الله پاک عبادت وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته د دې خبرې دعوت ورکو، لا اله الا الله کې
چې د الله پاک توحید وماني. محمد رسول الله چې د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د الله تبارک وتعالى بندگی وس کوي. نو کافرانو په زړه کې دا شک پاتې شو چې د الله پاک توحید ومنو، دغه عبادت کوو، د مرګ نه وروسته چې دینو دوباره ژوندي کېدل دا به ومنو. د دې دلایل خو ډېر واضح بیان شو، لیکن اوس د دې پیغمبر په طریقه باندې دا عبادت کوو. د چې کومه دعوه کوي چې د الله پاک د طرف نه د وحی نازله شوې ده په دې قرآن کې چې د صراط مستقیم او د الله پاک د عبادت کومه طریقې ذکر شوي دي چې الله پاک دا حکم تاسو ته درکړی دی. اوس که د دې په زړونو کې دا شک و که چېرته دا نعوذ بالله دا پیغمبر چې دی نو دروغجن وي، د الله تبارک وتعالی د طرف نه دا قرآن ورته نه نازل شوی، د ځانه جوړ کړی، نو بیا چې دی هغه د الله پاک د مرضی چې کومه طریقه ده هغه نوی دا طریقه. نو په دې آیات کې الله تبارک وتعالی د دې اشکال جواب د دې خبرې د پاره الله تبارک وتعالی دلیل ذکر کوي چې دا پیغمبر د الله تبارک وتعالی د طرف نه را لېږلی شوی دی، دا د الله پاک پیغمبر دی حق، او دا کم کلام کم قرآن چې هغه تاسو ته بیانوي دا د الله تبارک وتعالی کلام دی، دا د الله پاک د طرف نه دا قرآن په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. د ځانه نه دی جوړ کړی چې څنګه کافرانو او هغه دا شک کو چې دا د ځانه جوړ کړی، بلکې دا د الله پاک د طرف نه نازل شوی دی. نو الله تبارک وتعالی د دې خبرې دلیل ذکر کوي چې ګوره که چېرته دلیل دا دی که چېرته چې دی نو دا پیغمبر دا کلام د ځان نه لیکلی وي نو خو تاسو هم عرب یې، په تاسو کې هم ډېر ادیبان شته، په تاسو کې هم شاعران فصیح بلیغ خلک شته دی، هغې ته د دې په شان جوړ کړي. که چېرته هغې د دې په شان کتاب لیکلی شو نو ټیک ده، بیا خو چې دی نو هغه به د انسان کلام به انسان به داسې کار کولی شي، نو بیا به دا شک به وي چې کیدای شي د پیغمبر چې دی نو هغه دا کلام د ځان نه جوړ کړی. لیکن که چېرته چې دی نو هغه داسې ونه کړی شي او انسان چې دی نو هغه دا نشي کولی، انسان د دې نه عاجز وي، د دې خبرې طاقت نه لري، نو بس بیا پوه شئ چې دا د الله تبارک وتعالی کلام دی، د الله پاک د طرف نه نازل شوی دی. دا پیغمبر چې دا کلام وای دا د الله پاک پیغمبر دی او دا قرآن پاک دا د الله تبارک وتعالی کلام دی. ټولو انسانانو ته الله تبارک وتعالی چیلنج ورکړو. دا ګوره داسې چې دی نو هغه هیڅوک یو انسان چې هغه د ځان یو کلام د هغه د انسان کلام وي هغه داسې چیلنج نشي ورکولی. الله تبارک وتعالی فرمایي قل لئن اجتمعت الانس والجن، ټول انسانان خو پرېږدو دا پیریان دي هم ورسره، ټول انسانان او پیریان که چېرته دا ټول راجمع شي علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله، د دې په شان قرآن نشي جوړولی، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. که چېرته د یو بل مددګارانو مدد هم وکړي او ټول د یو بل راجمع شي د یو بل مدد پکې دې کې وکړي په جمع باندې، نو بیا هم د دې کې قرآن مقابله نشي کولی، د دې په شان کلام نشي جوړولی. په یو آیات کې الله تبارک وتعالی چې دی نو هغه د 10 سورتونو چې ټول قرآن چې دی نو هغه نشي جوړولی، 10 سورتونه د دې په شان چې دی نو جوړ کړي، بلکې په دې آیات کې الله تبارک وتعالی د یو سورت هغه که ټولو نه مختصر سورت لکه انا اعطیناک الکوثر یو مختصر چې 3 آیاتونه داسې چې دی نو هغه جوړ کړی شي، که داسې مو وکړی شوله نو ټیک ده، که نشي کولی او یقینا نشي کولی. الله تبارک وتعالی د دې هم خبر ورکړو په دې آیات کې چې فإن لم تفعلوا، که داسې نشي کولی، بلکې و فرمایل ولن تفعلوا، هرګز نشي کولی، چرته هم داسې نشي کولی. دا یو دویمه معجزه شوله. یو خو چې دی نو هغه دا چې انسانان چې دی د هغه وخت نه چې کله دا قرآن پاک نازل شوی دی او دا چیلنج ورکړی شوی دی انسانانو ته، څومره چې دی نو هغه د اسلام د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دشمنانو هغو په دې باندې چې دی نو کوششونه کړي دي، لیکن داسې ونه کړی شوله. نن هم د اسلام دشمنان ډیر دي، تر نن ورځې پورې چې دی نو هغه چا دا چیلنج چې دی نو پوره نه کړی شو، دا مقابله یې ونه کړی شوله، او د قیامته پورې الله تبارک وتعالی په دې کې ولن آینده قیامته پورې هم نشي کولی. یعنی دا یو دویمه معجزه شوه. یو خدا ده چې دا قرآن پاک یو معجز کتاب دی، د دې په شان چې دی نو هغه انسانان نشي جوړولی.
دویم الله تبارک وتعالی په دې آیات کې پیشنګوئی وکړه چې ولن تفعلوا، یو پیشنګوئی داسې وکړله چې هغه تر اوسه پورې رښتیا ثابته ده او قیامت پورې به رښتیا ثابته وي. نو داسې یو پیشنګوئی، داسې یو خبره چې دی نو هغه د مستقبل په باره کې کول چې هغه رښتیا ثابته وي، دا د قرآن پاک یو معجزه ده. الله تبارک وتعالی فرمایي وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، او کچری تاسو په شک کې د هغه نه چې کوم نازل کړی دی مونږه علی عبدنا په بنده خپل باندې، په خپل بنده باندې، بنده گویا کې چې هغه د الله تبارک وتعالی خاص بنده دی. په سورۃ محمد کې الله تبارک وتعالی ما نزل علی محمد دا نوم ذکر کړی دی، په دې ځای کې دا صفت د عبدیت ذکر کړی دی. علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثله، نو راوړی تاسو یو صورت په شان ده دی. که چېرته دا شک وي ستاسو په زړونو کې چې دا به د پیغمبر د ځانه جوړ کړی وي، نو فأتوا بسورۃ من مثله، یو صورت په شان د دې راوړی. او فرمایلی که یوازې خدا کار نشئ کولی، یوازې هم نشئ کولی، په جمع هم نشئ کولی. که تاسو دا کارګران وي ودعوا شهداءکم، خپل مددګاران چې دی نو هغه راوغواړئ من دون الله، د الله پاک نه علاوه چې څومره ستاسو مددګاران دي، که هغه تاسو چې دی نو هغه په چا باندې ده یقین کوئ چې هغه خپل معبودان ګڼئ، او که انسانانو کې نور ماهر ستاسو چې دی نو هغه مدد څوک وکړي، څوک چې دی نو هغه پوه وي، څوک چې ادیبان وي، څوک شاعران وي، څوک فصیح او بلیغ وي. ودعوا شهداءکم ان کنتم صادقین، که چېرته تاسو چې دی نو هغه رښتونی یې، داسې خبرې کوئ چې دا پیغمبر چې دی نو دا د ځانه جوړ کړی دی، نو که داسې خبرې چې دی نو هغه په دې کې تاسو چې دی نو رښتونی یې، او تاسو دا وایئ چې دا د انسان کلام دی، انسان داسې کولی شي، نو که انسان یې کولی شي نو تاسو یې ثابته کوئ ان کنتم صادقین. لیکن الله پاک وایي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، او که چېرې ونه کړی شئ داسې، او دا خبره چې دی نو هغه ښکاره شي چې تاسو چې دی نو هغه که چېرې تاسو دا کار ونه کړی شئ او د دې کلام مقابله نشئ کولی، الله پاک وایي ولن تفعلوا، چېرې هم نشئ کولی، آینده مستقبل کې هم نشئ کولی، مخکې هم نه ده کړی شئ. نو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، نو بس ځان بچ کړئ د اور نه، چې بیا هم د دومره واضح دلایلو باوجود د الله پاک توحید او د امر نه وروسته ژوند کېدل، قیامت او د دې قرآن پاک حقانیت چې دا د الله پاک کلام دی، د دې نبی چې دی نو حق کېدل چې دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه را لېږلی شوی د الله پاک نبی دی، د ده په طریقه باندې د الله تبارک وتعالی خالص عبادت کول، دا صراط مستقیم دی. نو که داسې دا ونه منئ نو خو بیا د جهنم او د اور مستحق جوړیږئ، چې کله چې دی نو تاسو ته دا ثابته شي فإن لم تفعلوا، که چېرې ونه کړئ تاسو دا کار، ولن تفعلوا، او چېرې هم نشئ کولی، فاتقوا النار التي، نو بچ کئ ځان بچ کئ د اور نه، التي وقودها الناس والحجاره، هغه اور چې د هغې خشاک هغه خلق دی، انسانان چې دی نو په هغې کې هغه د هغې باندې هغه اور بلیږي، والحجاره او ګټې دي، انسانان هغه پکې چې دی نو په هغو باندې دا اور بلیږي، چې کم کافر او مشرک دي او کم جهنم کې چې دی نو الله تبارک وتعالی د هغو دپاره چې دی نو هغه جهنم فیصله وکړي. او ګټې چې دی نو مفسرین وایي چې یا خو هغه ګټې چې کومو ګټو عموماً به چې دی نو دي د خپل بوتان د ګټو نه جوړول، نو هغه بوتان چې دی هغه به هم د دې سره وغورځوي، چې د دې حسرت او افسوس وي چې په څه شي باندې دي چې دی نو هغه یقین کو چې دا به زموږ د نجات لپاره ذریعه جوړه شي، هغه هم خدای پاک د دې سره په هغه اور کې او په جهنم کې وغورځوي. او بعضې مفسرینو لیکلي دي چې داسې ګټې وي چې په هغې باندې چې دی نو اور دا چې کوم کویله وي دا هم پکې د ګټو او د غرونو وي یو قسم، یو پکې د لرګو وي، یو پکې چې دی نو هغه کویله چې دی نو هغه د کانونو د ګټو وي، کبریت
چې دا ګوګړ چې ورته وایي دا ګټه دا ډېر تیز بلیږي، ډېره زیاته ګرمي کوي، بلکې ورسره بدبو هم وي، بدبودار هم وي. نو داسې ګټې چې جهنم چې دی نو هغه گویا کې د هغې د اور هغه شدت طرف ته چې دی نو الله تبارک وتعالی په دې کې اشاره کړې ده چې یو شدید اور دی چې په ګټو باندې بل شوی، د هغې خشاک ګټې دي. اعدت للکافرین، او تیار شوی دی د کافرانو دپاره. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، او کچریه تاسو په شک کې، مما نزلنا علی عبدنا، دا غینا چې کم نازل کړی دی مونږه په خپل بنده، هغه کلام په باره کې د دې قرآن پاک په باره کې چې کم مونږه نازل کړی دی، نزلنا لږ لږ نازل کړی دی، لږ لږ تدریجي. دا آیاتونه چې کله نازلېدل په دغه وخت کې د قرآن پاک څه حصه به نازله شوي وه، څه به د دې نه وروسته چې دی نو هغه نازله شوي. نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، نو راوړئ یو صورت په شان د دی. ودعوا شهداءکم، او راوغواړئ او مددګاران خپل، من دون الله، د الله پاک نه سوا. یعنی الله پاک چې دی داغه کلام دی، الله پاک صرف چې دی نو هغه داسې کلام ویلی شي. د الله پاک نه علاوه هغه چې څومره انسانان دي که جنات دي هغه ټول که راجمع شي نشي کولی. ان کنتم صادقین، که چرې تاسو رښتینی یئ، فإن لم تفعلوا، پس که چرې ونه کړی شي تاسو دا کار، ولن تفعلوا، چرې به هم نشئ کولی، فاتقوا النار التي، نو بچ کئ ځان د اور نه، التي د هغه اور نه، وقودها الناس والحجاره، چې خشاک د هغې خلک دي او ګټې دي، اعدت للکافرین، او تیار شوی دی د پاره د کافرانو.